نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو، دی قربانی والا ورځ را روانه ده، د لوی اختر والا ورځ را روانه ده. په دې ورځ کې مسلمانان قربانی کوي او دغه قربانی مسلمانان ډیر په شوق او په جذبه سره کوي او دغه قربانی د مسلمانانو لپاره ډیره ګټه ده د آخرت. دغه قربانی په یو مسلمانانو باندې واجب او لازم د کوم مسلمانان چې د دې طاقت لري په یو باندې الله رب العزت دغه قربانی لازمه کړې دا واجب دغه قربانی او د قربانی د وجوب لپاره فقهاو 15 شرایط ذکر کړي دي چې کوم انسان کې دغه 15 شرایط موجود دي نو په د باندې قربانی کول لازم دي. اول شرط اسلام د یو انسان به مسلمانی، ځکه په غیر مسلمه باندې قربانی کول دغه نست او قربانی دغه عبادت ته د الله رب العزت له جانب نه دا د الله رب العزت عبادت ادا کول دی او په دې عبادت سره مسلمانان د الله رب العزت نو امید ساتي چې الله رب العزت په آخرت کې اجر او ثواب ورکړي او کافر انسان ته اجر او ثواب نسته. دوم شرط دغه د چې دا انسان بعاقلی په مجنون باندې شریعت په لیونی باندې شریعت احکامات نه دي لازم کړي نو د قربانی لپاره دوم شرط دا د چې دای بعقل منی. دریم نمبر شرط بالغ به دغه انسان، کچیر بالغ نه په نابالغ باندې احکامات د شریعت دغه لازم نه دي نو په نابالغ انسان باندې قربانی کول لازم نه دي اگر کله ډیر مالدار وي. څلورم نمبر شرط دا د سدای به مقیم په شریعت په مسافر باندې قربانی لازمه کړي نه د کوم انسان مسافری نو په سفر کې قربانی کول په مسافر باندې لازم نه د اگر کله مالدار یا عقلمنی مسلمانی شریعت له جانب چې د حکم نه دراجي سدای د قربانی وکي. کچیر قربانی باوجود د دې نه سي اقامت نه د اختیار کړي مسافر د قربانی وکي نو دا بهتره ده د لپاره، لیکن لازم او واجب نه د بده باندې سدای د قربانی وکي. پنځم نمبر شرط صاحب نصاب وي، د سره به دومره مال موجود دي چې د ضرورتونو نه اضافي او هغه نصاب ته رسیږي او نصاب د 15 تولی سپین زر په یغو باندې اخستل کیږي. دومره قیمت لري لکه نن سبا سي د 15 تولی سپین زر څومره قیمت لري دومره قیمت له سره مال موجود دي. یا کچیر نقد مال له سره موجود نه د سره هغه اسباب موجود دي، اسباب د تجارت موجود دي یا له سره د ضرورتونو نه اضافه کوم شیان سي د سپکور کې د سره موجود دي د ضرورتونو نه اضافه دي د نه استعمالي کال دولس مې سي د شي نه استعمال کړی هغه اگر که هغه د کور لوخي هغه د کور بستری هغه د کور نور دسي سامانونه یې هغه د په کور کې د شو پیس لپاره د شو کولو لپاره د خایستوالي د زینت لپاره لګیدلای لیکن د استعمال کړی نه هغه شی قیمت لري هغه قیمتدار شی او هغه ټول اشیاء ساده په کور کې خې د زینت لپاره د خایستوالي لپاره د استعمالای نه او هغه ټول قیمت سره راجمه کې د 15 تولو سپینو زرو ته ورسیږي د 15 تولو د سپینو زرو قیمت ته ورسیږي نو په دې سړي باندې قرباني کول لازم دي به قرباني کوي. که قرباني ونه کی دغه حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی من وجد ساعه فلم يزحي فلا يقربن مصلانا، هغه سړی چې وسعت لري طاقت لري توفیق لري چې د قرباني وکي باوجود د دې نه د قرباني ونه کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د موږ ادګا ته نه راځي، ادګا ته نه راتګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه سړی باندې کړی د ادګا نه د انسان لپاره ډیر لوی د هلاکت انسان لپاره ډیر لوی د تباہی ذریعہ ده. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خفقان اظهار د یو سړی ته الله رب العزت د دې توفیق ورکړی د سید قرباني وکي دومره مال له سره موجود ده باوجود د دې نه د الله رب العزت په لار کې د قرباني نه کوي، خپل مال د الله رب العزت په لار کې نه لګي نو نبی علیہ السلام فرمایلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خفقان اظهار په دې سړی باندې کړی د سید د موږ ادګا ته نه راځي سید ته الله رب العزت توفیق د قرباني ورکړی د قرباني نه کی دا ډیر لوی د هلاکت ذریعہ ده. نو هر مسلمان سید توفیق لري د قرباني کولای شي د سر استطاعت موجود دي د قرباني اخیستلای شي د باندې لازم د شریعت له جانب نه د حکم د سید قرباني وکي او دغه قرباني د الله رب العزت په لار کې حلال کی. الله رب العزت دې موږ تاسو ټول مسلمانانو ته قرباني کولو توفیق صحیح معنی سره راکړي. وما علينا الا البلاغ.